کچرته دا انسان د شپې را پاسي او دا را پاسېدو سره دی د الله ذکر وکړي، الله یاد کړي، کلمه ووایي چې څنګه د شپې پاسې دي اړخ دې اړولو بیدار شوي، دغه وخت د خدای ذکر وکړي، کلمه ووایي یا د الله حمد و ثنا ووایي. لکه یو حدیث د بخاری کې او د ابو داود شریف کې داسې راځي، عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنہ نے روایت دی، نبی علیہ السلام فرمائی چې کوم انسان د شپې را بیدار شي او دې دا کلمات وایي چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله. دومره کلمات دې وایي او بیا د دینه بعد دې داسې وایي چې اللهم اغفر لي، یا الله ما ته بخښنه وکړي، او دعا یا دې دعا وغواړي نو مبارک فرمای الله تعالی د دغه انسان دعا قبول کړي، او که دې پاسې منځ کې نو دا منځ به خامخا خدای په خپل درګې قبول ګرځي. بعضې روایتو کې دا راځي دته الله تعالی بخښنه نصیب ګرځي.